نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة الفجمان درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته دا اودس متعلق بیان شروع کړو نو دا یو پنځه جمعې می تاسو ته په استنجا کې بیان وکړ نن اهم مقصد زمونږ چې کوم اودس دی درې اندامونه وینځل او یو اندام باندې مسح کول نو اوس په کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده او د هغه کوم سنت مبارکه دي هغه به بیانو تیر شوه جمعه المبارک ورځ باندې ما تاسو ته یو الفاظ کړو چې سنت او فرض د دوانو کې فرق فرضي یو عمل چې فرضي وي د فرض خپل معنا دا لازم واله په عربی کې دا شی لازم دی او دا سه لازم دی چې مثبت لازم دی کچری دا کار پکې و نه کړی شي نو هغه عمل کامل کېده نشي سرته نشي رسیدي علما ذکر کوي چې د واجب او د فرض دواړو یو معنا لري لازم واله خو فرضي عمل دا واجبي او فرضي عمل دا د باری تعالی د طرف نوي د الله رب العزت د طرف نه عمل وي مسلمانانو ته دا خطاب چې دا عمل به تاسو کوي دا عمل په تاسو فرض دی وس مونږ او تاسو د مونږ د پاره او د فرض دی چې او د زمونږ او تاسو نه وي نو زمونږ او تاسو مونږ نه کیږي بیا د او د لپاره درې اندامونه وینځل دا فرض دی یو اندام باندې مسح کول دا فرض دی نو خدا هغه تعین نشته کچری دا تعین وې قران کریم کې چې 3 بار به وینځي ان لاسونه بدرې پیرې وینځي مخ بدرې پیرې وینځي بيدام پرزو خدا قرآن کریم نه دی ذکر کړي قرآن کریم آیات مبارکه کې مطلق ذکر کړي دي نو بیا دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه مونږ ته طریقه ذکر کړل دا غ سنت ته نو سنت وې طریقې ته
د سنت خپل معنا دا طریقه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو راځي چې نن تاسو ته په اودس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغه طریقه مبارکه وخیم چې هغه به څنګه انداز کې اودس کولو. لاولنه چې مونږ او تاسو اودس کوو، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا احادیث مبارکه ما دلته تاسو ته لیکلې او د بیانون. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله د خوب مبارک نه را پاسېدو د هغه طریقه دا وه او صحابه ته هم طریقه عمل ښودله چې کله تاسو د خوب نه را پاسېږئ او اودس کوئ نو په دې انداز کې اذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. د دې حدیث مفهوم دا دی چې کله تاسو د خوب نه را پاسېږئ نو نه به داخلوئ ډایرک لوښي ته خپل لاس، یو لوښي کې اوبه شته نو د اوبو ته دا اوبه ستا د استعمال د اودس دي، د غسل دي، د څکلو دي، د خوراک دي، ته پکې ترکاریانې پخې دا اوبو او ته د خوب نه را پاسېدې نو دې اوبو ته به ډایرک دا لاس نه ښکته کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی حتی یغسلها 3 مرات 3 پیرې په د خپل لاسونه پاک ووینځئ تر مړوندونو پورې. بیا دې پورې تاسو ته یو واقعات بیانوم. فإن أحدكم ويو دستاسنا لا يدري أين باتت يده، دا پته نه لګي ته خودی چې ستا د لاس کم ځای شپه تېره کړله، ته خودی ستا د لاس په کم ځای لګېدلی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ته خوب نه را پاسېږئ نو 3 پیرې به لاس وینځئ. یو خو د اودس دپاره لاس وینځلې او یو انسان د خوب نه را پاسېږي نو علماو دلته بیان کړی دی چې کم سړی د خوب نه را پاسېږي نو دا بل لاسونه وینځل دا سنت عمل دی. که ته اودس کې او که ته اودس نه کې ځکه په دې لاسونه به ته روډۍ خورې نو زمونږ دین دی ډېر پاک دین. نو مونږ او تاسو چې کوم مونږ ته د الله رسول طریقې کار ښودلی دی مونږ به په هغې باندې زندگی او ژوند پالو. نو دا خو مطلقی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت شو. بیا چې مونږ او تاسو اودس کوو نو زمونږ طریقې کار تاسو اکثر هم دا وي چې مونږ او تاسو سهار د خوب نه را پاسېږو نو به ډایرک اودس مونځ تیارې اکثر وي نو اودس کوو. نو په عام روټین سره چې هم مونږ او تاسو اودس کوو یا مونږ سحر را پاسېږو اودس کوو نو پهله د اودس نه یو څو کلمات وړاندې دي. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله ویل. تل اودس ته کښېنې لاسونه دې نه دي وینځلې تر مړوندونو پورې نو بسم الله به وې. بیا علماو ذکر کړی دی چې دا 3 امامان وایي، 3 امامان، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام مالک صاحب. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله اغنا
دا درې امامان وای چې د اودس نه وړاندې بسم الله ویل واجب دي دومره سخت په زورنه الفاظ سره وای دا غيو د مذهب پالو والا چې څومره دي نو هغه چې بسم الله و نه وای نو اودس نه کیږي دا غيو چې کوم مذهب چې دا غيو پالو کوي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب په مسلک په طریقې روان یو موږ د هغه مذهب پالو کوو نو هغه وای چې سورته هغه وای چې بسم الله الرحمن الرحیم د اودس د شروع کېدو نه پهلا دا واجب دي زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله په بعض ګونو کې ډېر زیاته سختی کړې ده خو په بعضو کې نرمیم کړې ده هغه وای واجب نه دي خو سنت دي کله چا نه ویره شو او چا و نه ویلا او د سکیږي خو چې مونږ تاسو د الله د رسول په طریقې کار او دس کوو نو دا هغه په سنتو کې دا دي چې پهله به مونږ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا وایو به د هغې نه پس تاسو ته ما دا ویلي په شروع کې چې د هر اندام سره یو دعام ده چې مونږ تاسو یې زده کړو د بسم الله الرحمن الرحیم نه وروسته بعض علما دا دعا موي خدا مستحبه ده کچاو ویله خو خبر ده او کچاو نه ویله نو پروا نشته بسم الله العلی العظیم آسان الفاظ زموږ تاسو په زبانونو اکثر جاری وي بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الإسلام آسان الفاظ دي مونږ او دسته کینو بسم الله الرحمن الرحیم مو ویلا دا بل سنت دي نو د دینه پس به مونږ تاسو دا الفاظ دکو دا وایو بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الإسلام ان شاء الله ما یو ارادم کړی دا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې کار د اودس ته او کوم د مستحبات برابر والے دي نو دا ان شاء الله یو لخصه یو لس جوړو مدلته لګوم بیا به ان شاء الله تاسو به کوم اندام سره دعا ویلې هر اندام سره به دعا غو وسره لیکم ان شاء الله به پکچري والي نو ان شاء الله به زده کوي نو چې کله مونږه او د شروع کوو نو د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم به بل وایو دا سنت او مستحب وسره دا الفاظ دي چې دا وسره دا د اندام سره دعا ویلې بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الاسلام دا بجدکو دا اغینا پس درتین بار تا سنت تی چې د مړوندونو پورې لاسونه وینځل تین بار دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سنت تی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله او دس کوو مونږ دا هر بار تین بار وینځو هر اندام تین بار وینځو مخ وینځو لاسونه وینځو دا دې پورې دا غینځو د لاسونه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت تی نو تین بار مونږ تاسو لاسونه وینځل نو دا غینه پس درې پیرې په بیا خلص پاکو خود د خلې د صفای نه وړاندې به هم یو لاسونه مو وینځل وس دا خلص پاکو نو د خلې نه وړاندې د خلې د صفای د پاره خپل الفاظ د دعا دي چې داج د ناس غلط شو دا خدا او دست لپاره مونږ دا الفاظ استعمال کړل دا او دست چې کله کینو نو بسم الله الرحمن الرحیم لاسونه مولانا دې انزلي او بیا د او دست دعا د شروع د او دست دعا بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الاسلام دا د او دست دعا شوا.
به چې مونږ تاسو لاسونه 3 بار وینځو د دغه پورې مړول پورې نو د دې لپاره به خپل دعا ده اللهم اني اسالك اليمن والبركه واعوذ بك من الشؤم والهلاكه دا الفاظ لک سختي ان شاء الله دا که خیر زندگی و ژوند دا د دعاګانو په کتابونو کې ټول پکې شته دا زده نو دا به زمونږ استاد د مړوندونو پر چې دا کله لاسونه وینځو 3 بار د دین وړاندې اللهم اني اسالك اليمن والبركه واعوذ بك من الشؤم والهلاكه چې یا الله زه خدای لاس ستانه سوال کوم مفهوم د دې چې زما د لاسونه همیشه د هلاکت نه محفوظ کی نو چې دا الفاظ هم موږ تاسو کو به 3 بار ملاسونه وینځل او به دا غې نه پس خله وینځو نو د دې خله د پاره خپل دعا ده اللهم اعني على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك آسان الفاظ دا خو آسان دي اللهم اعني على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك دا مونږ کله او دس کوو نو د دې او دس د پاره خله پاکو چې کله زمونږ خله پاکوي نو په دې باندې اکثر مونږ ذکر کو تلاوت د قران کو او د الله شکر ادا کو دا د الله یو قسم شکر دی او حسن عبادت چې الله موږ ستاسو خسته عبادت کو نو دې دا خو زمونږ د خلید د وینځلو نه مخکې دعا شوه او بیا د هغې نه پس مسواک په خوله کې لګول مسواک وهل نو دا خپله د یوې جمعې بیان دی نو انشاءالله که زندگی و ژوند نو آینده جمعه به تاسو ته په مسواک فضایل او د مسواک اهمیت او د هغې فواید او به د ډاکټرانو ریسرچ او به د انګریزانو د غیر مذاهبو د ماهرینو ریسرچ په مسواک باندې نو ان شاء الله دا به بیانوم الله رب العزت ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین